مفتی سردار علي حقانی شهید د دین د لارې او د حق یو زړور یو بهادر مجاهد و. مفتی سردار علي حقانی شهید د نوجوانانو د اصلاح دپاره او د حق د اصلاح دپاره خپله پوره زندگی وقف کړې وه. توجه مدرسہ ہے تو قرآن ہے، مدرسہ ہے توحید ہے، مدرسہ ہے حج ہے، مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے، مدرسہ ہے صدقہ ہے، مدرسہ ہے فطرہ ہے، مدرسہ ہے عالم ہے، مدرسہ ہے قرآن ہے، مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے، مدرسہ ہے ایمان ہے، مدرسہ ہے تو اسلام ہے، مدرسہ ہے تو پاکستان ہے. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شهید خان شاهد یم ولاړ ما د یو شهید په ارمانونو باندې مفتی سردار علي عرف توجه د نن نه 4 کاله مخکې هغه شهید شو. خو دا موږ چې ولاړو نو دا د هغه ارمانونو 10 مرلې ځای وقف کړی و د مدرسې دپاره. تا چاردیوالي شوې ده د لنټر دپاره رور رابطه وکړه چې زمونږ دغه وسو چې بنیادونه مو کړل او باقي دا د الله کورونه دي او مدرسې دي، دا د دعاګانو چینې دي سلسلې دي. نو په دې باندې یو ویډیو وکړه چې د هغه شهید ارمان پوره شي. دا یې زما په خوا کې بچی دی، دی هم عالم به جوړېږي انشاءالله. سعاد نامې ده. د څه به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعاده څنګه الله فضل سره تاسو کراچۍ کې او جی سبق هغه ځای نه وی او جی دا د پلار ارمانو او جی مدرسه جوړول خدا د هغې ارمانو چې هغې دا مدرسه جوړه کړي. حالانکې زموږ د بناتو کور کې خپله وه خو د بنینو نه وه. هغې وایي چې موږ د بنینو ښه ښکلې غټه مدرسه جوړه کړو او بیا هغې کې زه کښېنم زه ورته سبق وښیم، لیکن ژوند ورسره وفا ونه کړه او هغه الله جل شانهو ته شهادت مرګ ورکړو. او دا مدرسه هغې په خپل ژوندون باندې غستې وه، دا مدرسې له ځای غستې و. بیا د هغې په ژوندون باندې مونږ کاڼې کېښودو څه لږه غونته کې مفتي صاحب وي چې د اختر نه پس به پې کار شروع کوو، خو بیا ژوند وفا ونه کړه، الله وله شهادت مرګ ورکړو. نو بیا هغې نه بعد کال یو نیم کال مونږ د هغې په غم کې وو چې څه مو نه شو کولی. بیا هغې نه بعد څومره چې زمونږ وس کېدو څومره چې مونږ سره دغه وو نو بس د هغې مطابق مونږ دا بنیادونه ورسول او چاردیوالي مو وکړه. اوس دا مدرسه به او دا ارمان به د عوامو او زمونږ د کتونکو د ملګرو دا به د هغې په تعاون سره جوړېږي. مفتی سردار علي حقانی شهید د دین د لارې او د حق یو زړور یو بهادر مجاهد و. مفتی سردار علي حقانی شهید د نوجوانانو د اصلاح دپاره او د حق د اصلاح دپاره خپله پوره زندگی وقف کړې وه. در دې پورې چې خپل ځان شهادت ته ورنږدې کړو، الله جل شانهو نه شهادت غوښتو. کله هم مفتی سردار علي حقانی شهید د دین د لارې نه او د حق د لارې نه و شاده شوی. چېرته د معاشري اصلاح کوله، چېرته به یې د نوجوانانو اصلاح کوله، چېرته به یې د سټوډنټانو او د مدرسو والو اصلاح کوله. مفتی سردار علي حقانی شهید د خپلو اخلاقو او د خپلو بیانونو د وجې د مسلمانانو د پښتنو په زړونو کې چې ځان له کومه مینه پیدا کړې وه، الله جل شانهو نه امید لرم چې اوس به هغه مینه د پښتنو په زړونو کې کله چې مفتی سردار علي حقانی شهید شو د هغې مینې اله پته ولګېده. کله چې مفتی سردار علي حقانی په شهادت کې او د هغې په جنازه کې په لکاو پښتنو شرکت کړو، په لکاو خلکو شرکت کړو، لیکن په هغه جنازه کې د خپو کې ښودو ځای نه و. اله ستاسو د مینې موږ ته پته ولګېده چې تاسو به مفتی سردار علي حقانی شهید سره څومره مینه کوله او څومره به مو هغې له تسلي ورکوله. بیا چې څومره ملګري موږ له راغلي وو او موږ له تسلي راکړه، موږ له به د مفتي صاحب د شهادت مبارکباد راکولو. نو زه هغې ټولو ته دا خبره ویل غواړم چې دا د مفتي سردار علي حقانی شهید سره ستاسو مینه وه او زه تاسو ته دا گزارش کوم چې تاسو دا مینه موږ سره مو کوئ، موږ هم تاسو سره دا مینه کوو انشاءالله. الله جل شانهو د مفتي سردار علي حقانی شهادت قبول کړي. مفتي صاحب چې په خپل ژوندانه باندې دا کومه مدرسه اغوستې وه، څنګه چې نن تاسو دلته راغلي موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له دومره ټایم وباسلو او د مدرسې په سلسله کې چې تاسو راغلي او دا مدرسې کومه دا مفتي صاحب اغوستل وه، مدرسې دپاره څه ځای اغوستې وو او دا مدرسه به انشاءالله ستاسو په تعاون باندې ابادېږي، کاغذ زکات که صدقه دا به ابادېږي انشاءالله. او دا مدرسې هغه ځایونه دي کوم ځای کې چې دا علما جوړېږي، کوم ځای کې چې دا علما
ته تربیت ورکړی کېږي دا زما غونته کې یو طالب العلم وي بیا هغه د الله جل شانه علم ورکړي حافظ شي عالم شي بیا د الله جل شانه د دین ډېر غټ کار واخلي خو بیا چې کله خبره راشي نو شهادت ته راشي او الله جل شانه ورته شهادت مرګ ور نصیب کړي نو دا څومره علما چې دا په دې مدرسو کې جوړیږي او په دې مدرسو کې دا تربیت ورکړی کېږي او اصلاح ورکړی کېږي دا چې بیا سبا راځي څنګه چې زموږ کابرین اولیاء علما کرامو اکابر علما دیوبندو دوی ټولو په دې مدرسو کې سبق ویلی دی په دې مدرسو کې قرباني ورکړي په ځان یې سختې تېرې کړی بیا دوی رالوی شوي الله جل شانو د دین کار اخیستل دی قدرمنو دا مدرسه ده په مدرسه کې زما او ستا د بچي مستقبل جوړیږي کوم چې په کورونو کې کرکټ ګیمونه کوي میندې مدرسې ته راولېږي پلاران نو دلته ته یو عالم جوړ شي قاري ته جوړ شي دلته زما او ستا د بچي مستقبل جوړیږي بیا دا یو داسې سلسله ده چې دا د ثوابونو چینه ده دلته که د چا خښته د وسه کېږي که د چا سیمټ د چا سیخو د چا زرو د چا لسو هر سړی تر خپله وسه پورې په دې کې شاملېدی شي خپله حصه اخیستی شي دا چاردیوالي شوي د تاسو ته به ښکاري په دې لنټر پاتې دی یا مخکې به هم ورپسې دوی ځي او دا د مفتي سردار علي ورپې توجه دا د هغې یو خواهش په ژوند یې دغه لس مرلیزې اخیستی دی اوس زمونږ او ستاسو نه تعاون غواړي چې په دې مدرسه کې ورسره موږ او تاسو هم شریک شو ستاسو د اکاونټ نمبر یې د اکاونټ نمبر د دې لپاره لکه څومره ملګري نشي راتلی او هغې وویل چې موږ د لرې نه دغه کولی شو نو زما د تره نمبر دی هغه اکاونټ هم دی وټسپ هم دی پې او کال هم رابطه کولی شي 0314 990 2241 بیا ووایو 0314 990 2241 دې باندې ایزي پیسه ده که جی ایس کیش دی څه دي پې ایزي پیسه ایزي پیسه ده پې بینک اکاونټ خو نشته که بینک اکاونټ هغه به چې دی په دغه باندې ورکړو قدرمنو دا د دې د رابطې نمبر هم تاسو ته ښکاري او د بینک اکاونټ نمبر هم تاسو ته په سکرین ښکاري که کوم خلک غواړي د مفتي سردار علي دغه اخیری ارمان اخیری خواهش او دغه د ثوابونو یو سلسله ده جي چې په دې کې کم خلک غواړي شاملېدی شي په دې کې خپل لاس امداد کول ځکه د روژې مبارکه میاشت نن نخمه روژه ده کم خلک خپل زکات خیرات صدقات په دې مدرسه کې ورکول غواړي نو بالکل راتلی شي په دې نمبر د دوی سره رابطه کولی شي وایي چې هغوی موږ دلته راځو تعاون کوي نو موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږو موږ ته په دې باندې ستاسو هغه مینه محسوسېږي او موږ ته دا هم دغه کېږي چې تاسو موږ سره څومره مینه ساتئ موږ ته دا هم پته لګي کم ملګري چې وایي موږ راځو دلته په خپل لاس باندې زموږ ته اجازت ته چې هغوی راشي په خپل لاس باندې خپل چې کومه پیسه ده هغه ولګوي ستاسو به 1 روپۍ هم انشاءالله ضایع نه ځي ستاسو د 1 روپۍ موږ ذمهوار یو انشاءالله او که 1 روپۍ هم داسې وړو نو قیامت پر ورځ به الله جل شانه ته موږ ګواهیان ستاسو 1 روپۍ هم داسې نه ځي جزاک الله